د وای فای پاسورډ به څنګه معلوموي؟ اکثر ځینې کسان د دې لپاره کوشش کوي چې موږ به د دې وای فای دا پاسورډ چې دی دا به څنګه معلومو، یا تیر شي نو د هغې لپاره لیپټاپ کمپیوټر چې دی دا استعمالوي چې موږ د دې وای فای پاسورډ چې دی دا چینج کړو. ځینې کسانو په ذهن کې به دا چې د پردی وای فای پاسورډ به څنګه معلومو. نو کوم کسان چې د دې په باره کې سرچ کوي یا کوشش کوي نو د پردی وای فای پاسورډ نه معلومیږي. په دې باندې مخکې موږ هم ویډیو کړې ده چې هغه کس یې معلومولی شي چې کوم کس دا سیګنل د دې سبق ویلی او سیګنل چې دی هغه هیک کولی شي، خو هغه دا قسمه ویډیوګان هم نه جوړوي نه دا قسمه طریقې چې دی هغه چاته ښایي چې د پردی وای فای پاسورډ چې دی په دې طریقه معلومیږي. او کوم کسان چې دا خبره کوي چې پلانی اپلیکیشن او پلانی، نو یو اپلیکیشن چې دی هغه هم د وای فای پاسورډ چې دی هغه نن سبا نشي معلومولی. ځینې وای فای داسې چې د هغې پاسورډ نه چینج شي، هغه د هغې سیکورټي چې د هغه کمزوري نو کمتر که چاته معلومي، خو نور د وای فای پاسورډ چې دی په وس سره نه معلومیږي. کومو کسانو چې سبق ویلی نو هغه معلومولی شي. ستاسو سره چې په موبایل کې کومه کنیکټ په د هغې لکه ستاسو په موبایل کې چې کومه وای فای کوله وي نو اکثر د دغې پاسورډ د ځینې کسانو نه یري، نو تاسو د هغې پاسورډ چې دی ښه په اسانو سره رایستی شئ. د هغې پاسورډ به تاسو څنګه راوکاږئ؟ د هغې لپاره به تاسو داسې چل کوئ چې تاسو سره کوم وای فای کنیکټ وي لکه ستاسو په موبایل کې یو ځای، نو د هغې سیټینګ چې دی هغه به تاسو د ځان سره کولاو کوئ. دا کوم وای فای چې دی د هغې سیټینګ به کولاو کوئ. لکه زموږ سره دا وای فای ده، موږ د دې دا سیټینګ چې دی دا له ځان سره کولاو، نو دغه شانتې به تاسو د دې وای فای سیټینګ چې دی دا به له ځان سره کولاو کوئ. چې څنګه دا سیټینګ کولاو کوئ نو دلته کې زموږ دا یو وای فای چې ده دا د دې موبایل سره یو ځای ده چې یو ځای ده، نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي دا کوډ به تاسو ته ښکارېږي کیو آر کوډ چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي. نو دا به له ځان سره دغه شانتې چې دی دا به کولاو کوئ. د دې کیو آر کوډ چې دی دا به له ځان سره کولاو کوئ. کوم چې تاسو د ځان سره سکین کوئ، اکثر بل موبایل چې تاسو یو ځای کوئ نو دې په تور باندې تاسو سکین کولی شئ. په بل موبایل کې تاسو هم وای فای چې دا کولولی شئ. پاسورډ لیکلو ته په دې کې بیا ضرورت نه راځي. نو دا کیو آر کوډ چې دی د دې نه به سکرین شاټ چې دی دا به له ځان سره دغه شانتې چې دی دا به وکاږئ ښه په اسانو سره. ا دې نه موږ سکرین شاټ چې دی دا ویستو، چې څنګه موږ دا سکرین شاټ ویستو نو موږ به د دې ځای نه چې دی وبوځو. د دې لپاره اپلیکیشن ته هم ضرورت نه راځي. ځینې کسان به چې اپلیکیشن د دې لپاره انسټال کېده نو انسټال کېدو ته د دې لپاره د څه شي ضرورت نشته. تاسو به د دې نه وځئ چې د دې نه څنګه ووتلی نو تاسو ته به په موبایل کې د ګوګل سرچ چې دی دا به ښکارېږي لکه څنګه زموږ په دې موبایل کې د ګوګل دا سرچ دی دا له پاسه. نو دغه شانتې به ستاسو په موبایل کې هم د ګوګل سرچ چې که نه وي پکې نو تاسو به ګوګل چې دی هغې ته به لاړ شئ او د هغې سرچ چې دی دا به راواړوئ. چې څنګه یو دا راواړوو نو په دې کې تاسو ته د سیټ ته دا کیمره ښکارېږي. نو د دې کیمرې نه هم څه پیدې چې دي دا اوچتول غواړي نو د دې ځای نه تاسو د دې دا پیده چې دی دا اوچتولی شئ. تاسو په دې کیمره باندې چې دی دغه شانتې زور به وکئ. چې څنګه تاسو په دې کیمره باندې زور وکئ نو دلته کې به ستاسو تصویران چې دي هغه به تاسو ته راځي. تاسو سره چې په ګیلري کې کمي نو موږ سکرین شاټ ایستلی دی، موږ به هغه سکرین شاټ چې دی دا به راولو هغه به دې له ورکړو. چې څنګه یو دې له ورکړو نو زموږ دا کیو آر کوډ چې دی دی د ځانه راواغستو که نه یې راغستی تاسو به داسې په دې کیو آر کوډ باندې چې دی په دې باندې په ګوته کېدی چې ګوته یې کېښودله نو دلته کې لاندې به تاسو ته د دې مکمل ډیټیل چې دي دا به راشي. لکه موږ ته اوس دا مکمل ډیټیل چې دي دا رالل د کوم ځای نه دا استعمالېږي. لوکیشن چې دی دا به ورته هم ښایي زموږ لوکیشن چې دی هغه هم راغستی دی. له پاسه به تاسو ته ښکارېږي نیټورک نیم یې لیکلی دی. نو ستاسو د وای فای چې څه نوم یې هغه به راغلی، ورپسې پسې پاسورډ، نو پاسورډ چې دی دا پسې راغلی دی چې دا د دې پاسورډ دی. نو په دې طریقه باندې تاسو د وای فای پاسورډ چې دی دا ښه په اسانو سره معلومولی شئ.